د سورة الاعراف دا یو آیات مبارکه تلاوت کئ. الله پاک به تاسو له ذاتی کور درکړي او دا رنګي الله پاک به تاسو کاروبار کې برکت واچي او کو چرته کاروبار هم نوي نو الله پاک به تاسو له د حلال روزګار درکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید دربکوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک الله پاک هم خوشاله آباد ساته. نن چې کومه زموږ وظیفه ده نو دا وظیفه ده دې حوالې سره چې کم بنده دا وظیفه کوي نو الله پاک به د انسان ته خپل کور ورکړي. دغه رنګې د انسان هم د خپل کور مالک شي. دغه رنګې چابیانې محترم د سره وي نو د انسان به الله پاک د خپل کور مالک کی. یوه خبره. دویمه خبره ده چې الله پاک به د انسان ته د حلالو ډېره زیاته روزي ورکړي. دومره ناشنا کاروبار الله پاک د انسان ته ورکړي چې د انسان به دغه کاروبار ته محترم حیرانه وي. زه نه وایم، الله پاک په خپل کلام کې وایي چې زه به له کور ورکوم، دغه رنګې زه به د انسان ته رزق ورکوم. نو چې الله پاک محترم وعده کوي نه زه پکې څوک یم او بل پکې څوک دی چې هغوی دا منې کول کوي. نو راځئ چې زه وظیفې طرف ته نو زموږ وظیفه به داسې وي چې کله موږ دا وظیفه کوو نو قرآن مجید به کولو کو او سورة الاعراف دا به راواړو. بیا محترم په سورة الاعراف کې آیت نمبر 10 به راواړو. نو چې کله موږ راواړو آیت نمبر 10 رسر نه ګورې وته ولقد مکناکم، په تحقیق سره منګه زید درکو تاسو ته، په تحقیق سره منګه تاسو ته د اوسېدو ځای درکو، منګه تاسو ته مکان درکو فی الارض په ځمکه کې. الله پاک وایي منګه تاسو ته مکان درکو په ځمکه کې. وجعلنا لکم، منګه وګرځو لکم ستاسو دپاره فیها په دې ځمکه کې معایشه روزګار، معایشه کار کسب، معایشه مزدوری. قلیلا ما تشکرون، صرف لږ کسانو چې هغوی شکر ادا کړو. نو دومره خلکو ته موږ روزګار ورکړو، موږ لږ کورونه ورکړل، خو لږو کسانو پکې دا شکر ادا کړو. چې موږ محترمو د آیات کریمه وایو او د دې چې کوم ترتیب دی په هغه ترتیب باندې وایو انشاءالله العزیز الله پاک موږ او تاسو ته کور راکړي او سره به روزګار راکړي. زموږ وظیفه داسې ده کله د ماسوتنې لمونځ دا موږ وکړو، د هغې نه بعد به 2 رکعاته نفل وکړو. چې کله موږ د 2 رکعاتو نفلو د صلات حاجت نیت وتړو نو الحمد به یو پیر وایو، مطلب دا چې سورة الفاتحه به یو پیر وایو. بیا به د سورة الفاتحې نه بعد 11 پیرې سورة الاخلاص وایو، قل هو الله احد، دا پکې 11 پیرې وایو. یو رکعت به زموږ پوره شي. دویم رکعت چې کله موږ پاسو نو الحمد به یو پیره او سورة الاخلاص دا به 11 پیرې وایو. چې کله موږ 2 رکعت برابر کو د هغې نه بعد به دا آیت مبارکه 153 پیرې وایو. 153 پیرې به دا آیت مبارکه وایو. او بیا به د هغې نه بعد دعا وکړو ای پروردګاره تا په خپل قرآن مجید کې ویلي، په خپل کتاب کې دی ویلي دي چې موږ د خلکو ته ځای ورکړو، دغه رنګې موږ ته روزګار ورکړو. ای الله پاک نه زما ځای شته او نه زما روزګار شته دی، نو ماله ځای هم راکړې، ماله کور هم راکړې، ماله مکان او بلډینګ هم راکړې، او څومره چې انسان غټه ډیمانډ وي ماله محل هم راکړې، دغه رنګې ماله سره ګاډي هم راکړې، دغه رنګې ماله سره حلال، دغه رنګې ماله سره حلال روزګار دا راکړې. او دغه رنګې په الله پاک باندې 100% یقین کول. موږ به صرف وظیفه کوو، باقي ورکول محترمو دا د الله پاک کار دی. نو کوشش محترمو دا وکړو چې دا وظیفه به خپله هم وکړو، دغه رنګې نور ملګرو سره هم شیر کړو. کېدای شي ستاسو په یو شیر باندې د چا پیدا وشي. الله پاک مو خوشحاله ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.